अस्सिवाकु मतहरतुल लिलफम व मरदातुल लिर्रब। مسواک کول دا آله دو هغه پاکی دو خولې دپاره ده. نو السواک مسواک مطهرتون دا آله د پاکی ده للفم د خولې دپاره و مرضات للرب او د الله تعالی یعنی د خپل رب د رضامندۍ هغه سبب دی. یعنی الله په دې باندې رضا کېږي چې ته مسواک استعمالوې. نو دوه فایدې بیان شوې، یو به دې سره خوله صفا کېږي د هغې دپاره آله دا مسواک، او دویم د الله رضا کولو سبب ګرځي دا مسواک استعمالول. د دې وجې نه انسانو علماو د دې د څلوېښتو نه زیات حدیثونه د مسواک روحاني او جسماني فایدې لیکلي. دغه شانتې علماو لیکلي مسواک 72 فایدې دي، او دغه شانتې د هغې نه علاوه د هغې کې ډېر علماو علامه طحاوي رحمت الله علیه، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وغیرهم دی یو څو فایدې را جمع کړي د مسواک چې د هغې هغه دی متفق هغه فایدې دی بیان کړي دي. یو دا چې مسواک استعمالولو سره یو فایده د هغې دا ده چې کشادګي او مال کې وسعت او برکت پیدا کېږي چې مسواک څوک استعمالوي. دویم نمبر دا مسواک سره چې دی بلغم لرې کېږي. درېمه فایده د مسواک دا ده چې سر هغه درد ورسره لرې کېږي. څلورمه فایده دا چې نظر ورسره تېزېږي مسواک سره. او پنځمه فایده چې ستا ډېر کسان دي د معدې بیماران دي، معده ورسره صحیح کېږي چې څوک مسواک استعمالوي. او شپږمه فایده دا چې ژبه کې فصاحت، یعنې چې چا ژبه یې نښلي د هغې سره ژبې دا فصاحت راځي چې څوک مسواک استعمالوي. دغه شان عقل نو ورسره دغه هغه ښه کېږي، یعنی هوښیارېږي هغې سره مسواک چې څوک استعمالوي. دغه شان خوراک کې دا هاضمه ښه راولي، خوراک ته ښه هضمېږي چې څوک مسواک استعمالوي. دغه شان اتم نمبر فایده د مسواک دا ده چې هغه بوډاوالی هغه لرې کوي او رستو کوي، یعنې هغه کس ډېر زر نه بوډا کېږي څوک مسواک استعمالوي. نهم فایده یې چې حالت نزع کې اورې هغه زر چې دی هغه ستا هغه ختمېږي. یعنی زنکدن چې شروع شي خلکو بعضې کسان زنکدن شروع شي سر یې نه وځي، بیا ګناهونه غلط کارونه یې کړي. زنکدن به هغه حالت او مرحلې د زنکدن زر تېرې شي، هغه زر ختموي چې څوک مسواک استعمالوي. دغه شان لسمه فایده دا ده چې د مرګ په وخت کې ورته الله کلمه د شهادت نصیب کړي. الله موږ ته طریقه یې ډېره خلکو له نه ورځي. طریقه یې دا ښیي چې دا 3 ګوتې به د پاسه کړي دا او دا 2 ګوتې به لاندې کړي. دا طریقه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ثابت ده چې داسې طریقې سره مسواک نیسي. بیا به یې استعمالوي څنګه؟ د اول چې مخې ته دا سره اولیا 2 غاښونه چې دي کې به اول دا مسواک به هغه استعمال کړي. بیا چې لاندیني 2 غاښونو باندې بیا ښي طرف باندې داسې بیا به ګس طرف باندې به استعمال کړي. بیا به ټوله خولې کې داسې ټولو غاښونو باندې دا استعمال کړي. کله کله به دې جو باندې یا دې وضو کې یا دې غاښونو لاندې بل سایډ ته دې باندې هم دا مسواک کول پکار دي. دا کډې کې هم کله کله دا ګندګي را جمع کېږي، هغې کې استعمالول پکار دي. دویمه خبره دا ده مسواک چې یو لیش پکار دی. که چېرې ډېر وړوکی شي نو پکار دی چې بیا دا هغه چې دی خښ کړی شي او د یا د دې نه ته دا څوکه وباسي نو هغه بیا چې دا ګندګي بې ځایه نه یې غورځول پکار، دې له یو ځای پکار دی، دا دفن کول پکار دی. او دا دومره لوی مسواک لوی عمل دی چې نبي علیه السلام چې کله وفات کېدلو نو وفات په وخت کې عایشې بیبي فرمایي چې نبي علیه السلام ډېر په مینه باندې زما چې دې ورور استعمالولو نو هغه ته یې وکتل نو ما ورته وویل چې مسواک کوئ. نو نبي علیه السلام چې اشاره یې وکړه، ما په خپله خولې کې هغه مسواک معده کړی لوند مې کړ، بیا مې نبي علیه السلام ته استعمال کړ. نو بیا چې د نبي علیه السلام استعمال شوی مسواک ما بیا خپله استعمال کړ. دومره لوی عمل دی چې نبي علیه السلام مرګ په وخت کې هم دا مسواک کړی. د دې وجې انسانو دا پابندۍ سره دا مسواک استعمالول پکار دی.